بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پیک سره. په نننۍ خپرونو کې به موږ کوشش کوو چې د افغانستان څخه چې کوم تازه ترین صورتحال دی نو د هغې نه موږ تاسو خبرو کوو. په افغانستان کې د حکومت جوړېدو تقریبا یو میاشت عرصه پوره شوله. په دې یو میاشت کې د امارت اسلامي حکومت اگر چې هغه نوی حکومت دی او دا ډېر لږه عرصه ده، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې دوی په دې عرصه کې څه قسم اقدامات وکړل. آیا دوی چې کوم په سمت کې روان دي، په ډایرکشن کې روان دي، نو دا دوی صحیح روان دي؟ چیلنجز مشکلات دي ته شته که نه؟ په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو. موږ به کوشش کوو چې د کابل نه موږ سینیر صحافیانو سره هم رابطه وکړو، د هغوی نظر واخلو په روانو چارو باندې. ډېر زیات اهم خبرونه دي ګرانو کتونکو. موږ سره په افغانستان کې د ټولو نه اهم خبر چې کوم نو هغه د افغانستان په کابینټ یا په کابینه کې توسیع وه. په تېره هفته کې هم یو توسیع شوې وه، پای کې ځینې یو شمېر وزیران او دغه شان د هغوی مرستیالان یا چې کوم نایبین دي نو هغه په دې کابینه کې اخیستلي شوي وو. بیا دوه ورځې مخکې بل یو ډېر اهم ډیولپمنټ وشو په کابینه کې، او په هغې کې چې کومه توسیع وه د هغې مطابق د زراعتو لپاره مولوي عبدالرحمن راشد د چا تعلق چې د افغانستان شمالي فاریاب ولایت سره دی نو د هغوی تقرر وشو، او هم دغه شان د مولوي عطا الله عمري د هغوی تعلق هم د فاریاب ولایت سره دی. هغوی د وزارت زراعت نایب وزیر ایو ټاکلی شو. نو دا دې لحاظ سره اهم دی چې که موږ کتل تېر چې کوم توسیع شوي دې نه مخکې نو په هغې کې د پنجشیر نه، د سرپل نه خلک راغلي وو، د بغلان ولایت نه. په هغې کې د کابینه کې وزیران او نایبین شامل شوي. نو په اوس چې کوم لیټسټ یا کوم تازه ترین توسیع شوي نو په هغې کې د فاریاب نه دغه دوه اشخاص یا وزیر او نایب وزیر هغه په دې کې شامل شوي دي. دې سره سره که موږ وګورو په افغانستان کې د اقتصاد حوالې سره خو ایشو شته او مسلې هم را روانې دي، خو بل طرف ته که موږ وګورو نو په ننګرهار په ایسټ کې د افغانستان په مشرقي کې د داعش حوالې سره خبرونه ګرم وو او ځینې چاودنې هم وشولې، ځینې پیښې هم شوې. هم د هغې د وجې نه بیا د امارت اسلامي حکومت په فوري توګه باندې ډېر غټ تبدیلیانې وکړلې. په هغې کې د ټولو نه غټه تبدیلي چې کومه وه نو هغه د ننګرهار والي مولوي ندا صاحب هغه اخوا کولو یا هغوی بل پوسټ ته استولو. د هغوی په ځای باندې مولوي مزمل نه یوازې د ننګرهار ګورنر جوړول بلکې چې کوم نظامي کم نظام دی نو د هغې د رئیس په توګه باندې د ختیځ زون د نظامي رئیس په توګه باندې د هغوی تقرر، او دغه شان مولوي محمد قاسم د کونړ والي په حیث باندې د هغوی تقرر وه. دې سره سره د کابل او جلال آباد په لاره باندې دا یو لوی لاره شارع ده او ډېره لوی همدرفت په دې باندې د امارت اسلامي ځواکونو اضافي چیک پوسټونه هم جوړ کړل او په دې باندې اضافي نفر یا ځواکونه تعینات کړل. د دې وجه هغه هم د داعش وه چې د داعش په تېرو ورځو کې چې کوم حملې شوي وي نو د هغې حوالې سره که موږ وګورو د هغې نه وروسته دغه اقدامات شوي دي. نه یوازې دغه د کونړ او د ننګرهار والي بدل کړی شو بلکې یو شمېر په دې باندې اقدامات هم وشو. هم په دې حوالې سره په ننګرهار کې که موږ وګورو نو د داعش حوالې سره چې کوم تھریټ دی نو په دې حوالې سره د زموږ نه افغانستان نه نماینده رفیق شیرزاد یو رپورټ جوړ کړی دی په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې چې په تېرو ورځو کې کوم څلور چاودنې او یو وسلوال برید شوی. دغه رپورټ هغوی جوړ کړی، د هغې نه پس تاسو خدمت ته راځو. دغه رپورټ وګورئ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په 3 بېلابېلو سیمو کې 4 چاودنې او یو وسلوال برید ترسره شوی ده. 2 چاودنې دلته د 4مې ناحیې اړونده د چلمتري په سیمه کې پرله پسې شوي چې د عیني شهیدانو په وینا په دې برید کې 2 طالبان او یو ملکي وګړی ټپي شوي دي. دغه چاودنې چې نن له غرمې مخکې رامنځته شوي، عیني شهیدان وایي چې په یو ډیران کې د ناچاودو موادو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوي دي. 2 دانې بمونه چې عسکر راغلل، خلکو ورته ویل چې د بم دی، نو هغه به دا یو چې لټولو دی بل ورباندې ګړز وکړو. دې وخت کې وتښتېدل، موږ یې ټولې وشړلو. په همدې حال کې له دغه چاودنو وروسته مهاله د جلال آباد ښار په 5مه ناحیه کې هم د 2 ځای پر ځای شوو مین چاودنو له کبله یو تن وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دلته د پیښې عیني شهیدان وایي چې لومړی چاودنه وشوه چې د څېړنو لپاره طالبان سیمې ته راورسېدل، ورپسې بله چاودنه هم وشوه چې له کبله یې یاده مرګ رامنځته شوه. د دویم انفجار سره نو بیا دلته یو کس لکه چې شهید و، یو زخمي و، هغه مونږ به سات امید انتقال کړو. بلخوا په همدې ورځ سهار مهال د سرحدي لوا ته څیرمه هم په یو وسلوال برید کې 3 تنه وژل شوي چې سرچینې وژل شوي 2 تنه طالب او یو تن ملکي وګړی یادوي او زیاتوي چې وسلې هم تربل شوي او بریدګر په تیښته بریالی شوی.
د اسلامي امارت مسؤلین که څه هم د دې پیښو په تړاو څه نه وایي، خو برید مني او وژل شوي کسان ملکي وګړي یادوي. تر اوسه د دې پیښو پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. ګرانو کتونکو تاسو د رفیق شیرزاد دغه ریپورټ وکړو ته خو دې سره یو بل مهم ریپورټ چې کوم دی نو هغه د تورخم په پوله باندې د افغانستان نه چې کوم خلک پاکستان ته د راتلو خواهشمند دي د ضرورت لپاره په دې کې زیاتره مریضان دي نو هغوی په یو ډېر مصیبت کې اختري هغې کوشش کوي چې پاکستان ته راشي خو پاکستان چونکې سرحد بند کړی دی د پیدل تور راتلو خلکو لپاره نو دې د وجې نه یو شمېر مسایل دي. هم په دې موضوع باندې زموږ د جلال آباد نه نماینده ضمیر امید یو ریپورټ جوړ کړی. دغه ریپورټ ګورو. دا ناروغان له خپلو پیوازانو سره په تورخم کرخه کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو په دې پار راټول شوي ترڅو د بهتر علاج لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. یو تن سپینګیری ناروغ چې له ډېر درملو اخیستو ستړی شوی وایي غواړم د ښه علاج لپاره پاکستان ته ولاړ شم. تکلیف مو دلته مې ډېر علاج وکړ نه شو. اوس اسلام نه ده چې پېښور ته راشم د علاج. دوی له پاکستان حکومت چارواکو نه غوښتنه کوي ترڅو یاده کرښه د دوی د تګ راتګ پر مخ خلاص کړي. ناروغ لرونکي وایي دوی په شپو انتظار کوي ترڅو د دوی ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړل شي. راغلی ما بېګانه بل بېګا درېیمه ورځ د نظام په 10 باندې ما له وخت راکړی. زما خپله زړه تکلیف دی او د نظام په 10 باندې هغه راکړی نظام 10 پورې زه څه باید چې دا ګیر ته مسافرو په مخ د مریضانو په مخ د تذکیرو د خوا نه خلاص شي. لکه سپین بورده کلیه بله لیاره مونږ خو نه پاسپورټ څوک پرې نه په تذکیره پرې نه په یوه شي 5 ورځې دغه زنانه شوي چې ټولې پرتې یو ناست دي او هېڅوک هم غم نشته. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان جنرال قونسل عبدالله وایي چې په افغانستان کې نوی حکومت د پاسپورتونو ویش شروع کېدو او کورونایي ماحول ختمېدو سره به تګ راتګ خپل عادي حالات ته راوګرځي. نوی حکومت لا هم خپل پوره سیستمونه نه دي اعلان کړي. افغانستان کې د پاسپورټ ورکړه هم بنده ده. نو څونه چې دا حکومت زر د پاسپورټ ورکړه جریان وساتي دا پروسه او دا کورونایي حالات چې دي دا لږ ته په شا لاړ شي دا صفحې چې دي دا لږ لاندې شي نو انشاءالله بیک هغه نارمل حالات چې دي هغه کله برقرار شي نو هر څه به هغه زوړ حالت ته لاړ شي او ګیټونه به هم کولاو شي د خلکو تګ راتګ به هم شروع شي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله د تګ راتګ له بندېدو سره خلکو ته ګڼې ستونزې راولاړې شوي. ضمیر امید، خیبر نیوز، تورخم. رفیق شیرزاد تاسو ته مونږ په خیر راغلي وایو خپل پروګرام کې. د خیبر نیوز ټولو کتونکو لا ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې موږ له هم برخه راکړه. ها رفیق شیرزاد صاحب ستاسو سره مونږ خبرې کوو خو ستاسو چې کوم ریپورټ مونږ ته رالیږلی دی د ننګرهار نه د بیت المال حوالې سره نو دغه ریپورټ به موږ خپلو کتونکو ته ښایو د هغې نه پس به ستاسو نظر هم په دې باندې اخلو یو شمېر نور چې کوم تاسو ریپورټونه مونږ ته رالیږلي. ګرانو کتونکو د ننګرهار کې د افغانستان په ولایت ننګرهار کې یو شمېر کسان د بیت المال غیر قانوني ساتنې او نشي توکو او دغه شان د غلا په تور ونیولی شو. په دې حوالې سره زموږ د بیورو چیف د افغانستان رفیق شیرزاد ریپورټ رالیږلی هغې موږ سره موجود هم دي پروګرام کې. لاول دا ریپورټ ګورو د هغې نه پس به بیا رفیق سره خبرې کوو. دا ریپورټ تاسو ته ښایو. د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو په دې ولایت کې د بیت المال غیر قانوني وسلې ساتنې نشهیي توکو او غلا په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د دې ولایت مومندرې ولسوالۍ کې د مخکینی حکومت د سیمه ییزو پولیسو قومندان ملک جعفر سره 25 میله سپکې او درنې وسلې نیولي او بیت المال ته یې وسپارلې. نوموړی وایي چې په ورته وخت کې د دغه ولایت د سرو د ولسوالۍ په سیمه کې 3 تنه وسلوال غله د 25 موبایلونو 6 تومانچو او کلشینکوفونو سره او یو شمېر برچو سره نیولي دي چې له خلکو څخه یې غلاوې کولې. دا کوم اسلحه چې نیول شوې ده دغه مختلفو نوع اسلحه چې په دې کې ثقیله او خفیفه اسلحه ده او د تیر نظام د قومندانانو چې په کورونو کې ساتلې وه نو زموږ د مختلفو عملیاتو په نتیجې کې دا لاسته راغله. او دا کم چې اوس زما شاله دا مسلح غله دي 3 نفره دا د سرخود ولسوالۍ کې بالفعلا ونیو. هغه 2 نفره نور چې دي پلار او زوی دي او دلته په جلال آباد کې به دغه نشهیي توکي زموږ په ځوان نسل باندې خرڅول نو دغه د ټابلیټ کا په نامه یو رقم ګولۍ دي دا دلته دو په خپله وی جوړی او بیا په خلکو باندې خرڅوي. نیول شوو کسانو هم په خپل ترسره کړو جرمونو اعتراف کړی او دمګړې ترې پوښتنې ګروېږنې روانې دي. مومندره کې د ملیشو قومندانو ما او د اسلامي امارات مجاهدین د ملي امنیت مجاهدین راغله او زه یې ونیولم او په نتیجه کې چې دغه کوم اسلحې چې ما سره وي دا مې ورته تسلیم کړل. دغه مال چې د ټابلیټ کا ګولې دی بیګا ګیر شوي دی رسره
1500 دانې دي. د اسلامي امارت مسؤلین پر ټولو هغو کسانو غږ کوي چې بیت المال یې له ځان سره ساتلی وي حکومت ته تسلیم کړي. که څوک په دې برخه کې غفلت وکړي نو پر وړاندې به یې د قانون له مخې اجرات ترسره کړي. رفیق شیرزاد، خیبر نیوز. جی ګرانو کتونکو تاسو دغه ریپورټ وکړو ته د ننګرهار نه د رفیق شیرزاد اولي سره موږ یو شان دمې ته دمې نه پس راځو نو پروګرام نور موضوعات باندې خبرې کوو. ستاسو نه زموږ پوښتنه ده چې د افغانستان د نوي حکومت یا د امارت اسلامي د یو میاشت تقریبا موده وشوله، نو ستاسو په خیال باندې چې کومې چارې په تیر حکومت کې وي د ترقیاتي کارونو، نو آیا هغه په ټپه ودرېدې که نه اوس هم ترقیاتي کارونه روان دي په مختلفو ولایتونو کې؟ ستاسو څه ولیدل؟ زموږ کتونکو ته به څه وایې؟ مننه وقاص شاه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لومبی د افغانستان ولسونه تر هر څه ډېر د امن تږي دي. دې سره به خوا کې نور کارونه دغه مخکې ځي، د بیا رغونې او روزګار مسلې به هم په مزه سره برابرېږي. د افغانستان خلک چې ډېر زیات ځورېدل، د نامنۍ نه ډېر زیات تنګ شوي وو چې هر ورځ به په سلګونو کسان شهیدان کېدل او ټپیان کېدل به دواړو خواو، د جنګ دواړو خواو. په دې کې ولسي خلکو له ډېر مرګ ژوبله اوښتله، خو د اسلامي امارت د حکومت د راتلو سره دغه کچه یعنې صفر له رسېدلې ده. په ځینو ولایتونو کې ځینې وړې پیښې کېږي، خو اوس د اسلامي امارت تقریبا د میاشت نه زیات وشو دوی په بره لیول یعنې د وزارتونو په سطحه، په ولایتونو په سطحه، معینانو په سطحه ګمارنې شروع کړي دي چې څنګه وکولی شي چې د نړیوالو هغه باور اعتبار هم ځان سره ولري او نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي چې هغه وزارتونو له چې بااستعداده وړ کسان یعنې مسلکي کسان وغواړي. دې سره خوا کې کتونکو له به معلومات ورکوو چې اوس په ځینو ولایتونو کې وړې او غټې پروژې پیل شوي دي. تر ټولو چې ډېر زیات مشکلات او ستونزو سره د افغانستان ولسونه مخ وو، هغه د افغانستان شمال ولایتونو له تاسو سفر هم کړی، لیدلي هم دي. هلته به د ژمي په موسم کې لوی لارې بندېدلې، سړکونه خراب وو. تېره ورځ دغلته پرانسته وشوله، تقریبا 9 میلیونه افغانۍ یعنې د افغانستان خپلو پیسو باندې دغه سړک جوړېږي د سالنګ دواړو خواو، چې تقریبا موږ له چې کوم معلومات را رسېدلي 40 کیلومتره سړک چې دا به یو افغاني شرکت لخوا دغه پروژه مخ په وړاندې وړل کېږي او په یو میاشت کې به د دې ډیزاین جوړېږي او یو میاشت پس به ګټې اخیستنې له وسپارل شي، چې دا د کتونکو دپاره د افغانستان د ولسونو دپاره یو ښه زیری دی چې یو میاشت پس یعنې 2 میاشتې پس به د سالنګونو هغه شته مشکلات یو ټول نه یو څه اندازه را حل کېږي چې 9 ولایتونه د افغانستان شمال دې سره وصل شوي دي، پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره تجارتي ډېره همه لاره ده. بل په پکتیا کې د اوبو یو وړه پروژه ګټه اخیستنې له وسپارل شوه. ښه خبره خو دا ده وقاص شاه چې په کونړ ولایت کې د وټپور په ولسوالۍ کې د 20 کاله ځنډ وروسته هغه قومي مشرانو مخورو خپل دود د اشر په توګه چې پخوا به هم ځینې مشکلات پیدا کېدل، د اشر په توګه به یې دغه مشکلاتو د حل لاره پیدا کوله. 100 کیلومتره سړک چې په وټپور ولسوالۍ کې ډېر زیات مشکلاتو سره خلک مخ وو، هغوی وایي موږ د نړیوال نه کومک نه غواړو، خپله دوی همت وکړه، اشر یې وکړه، ټول ولسونه راووتل، سړک یې خپله جوړ کړو. خلکو سره هم یو فکر پیدا شوی، امنیتي حالات ښه شوي، اقتصادي مشکلات او ستونزې دي، خو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو سره هم چې خبرې وکړلې، هغوی وایي افغانستان ګمرکونه هم چې دوی هغه واید راټول کړي، ټول ادارې تنخواوې دغه ټول مشکلات حل کوي، خو دوی د نړیوالو سره په اړیکو باندې بوخت دي. رفیق شیرزاد، په تیر ورځو کې د امارت اسلامي لخوا یو مهمه فیصله وشوله، په هغې کې د ننګرهار او د کونړ والي صاحبان هغې بدل کړل، تبدیل شو. نو ستاسو په خیال باندې د دې شاته څه وجه وه او آیا دا چې نوې تبدیلي وشول دې سره ستاسو په خیال باندې به په حالاتو کې څه فرق راشي او خلکو ته به دې څه فایده میلو شي؟ ډیر ضرور دی چې فائدې خلکو له ترلاسه کیږي. هغه دا دي چې په ایمرجنسي توګه کوم ولایتونه چې اسلامي امارت تر خپل کنټرول لاندې راوستل،
نو هغه نظامي کسان یې راواخیستل په عاجله توګه چې هغه بیت المال چور نشي. تالان روانو په ولایتونو کې د ځینو کسانو لخوا موټرې چور شوي، اسلحې چور شوي، خلک سوچ کېدل. خو د طالب لوړپوړو چارواکو سره چې خبرې شوې هغوی ویل چې د دې په خاطر چې بیت المال چور نشي، ملي شتمني چور نشي، دغه مسایلو د مخنیوي دپاره په عاجله توګه په ځینو ولایتونو کې ګمارنې وکړلې، خو هغه موقتي ګمارنې وې. اوس هم دغه کوم کسان چې ګمارل شوي دي دوی هڅه کوي چې وړ او مسلکي کسان ځای په ځای کړي چې د نړیوالو د نیوکو سره مخامخ نشي. دغه کسان دا ګمارنې چې اوس شوي که وزیران دي، والیان دي یا معینان دي په بېلابېلو بخشونو کې، دا ټول موقت دي، د موقت وخت دپاره دي چې دغه سیسټم جام نشي. د دې په خاطر اوس په کونړ کې د کونړ والي د ولسونو سره د ښې روي، د ښه سلوک، راشه درشه د دغه په خاطر چې ولسونو سره نږدې پات شو، بېلابېلو ولسوالیو له سفرونه وکړل، د خلکو مشکلات یې له نږدې اورېدل، د کونړ د ولایت دروازې د ولسونو پر مخ خلاصې وې. نو چې کله د دې د تبدیلۍ اوازې شوې، مرکزي دولت په دې باندې تصمیم ونیو، د کونړ ولسونو احتجاج وکړ، مظاهره یې وکړه، د مرکزي دولت نه غوښتنه وه دغه والي د ښه کارکردګۍ په وجې باید تبدیل نه شي چې دغه کارونه وکړي. نو اوس څه روانې دي چې څنګه وکولی شي طالبان په ولسونو زړونه سره خپل کړي. په دې باندې هڅې روانې دي، نیمګړتیاوې به وي، مشکلات او ستونزې به وي. خو تازه چې د ملا یعقوب یو پیغام ورسېده، هغوی ویل په صوتي پیغام کې ویلي چې دوی خبر شوي چې د اسلامي امارات په لیکو کې ځینې کسان ځای په ځای شوي دي افغانستان په 43 ولایتونو کې. دوی د خپلو مشرانو او د دلګۍ مشرانو یا واړه سرګروپان چې دي نو د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې خپل صفوف ډېر جدي پاک کړي او دغه کسان چې دوی صفوف نه داخل شوي د اسلامي امارت د بدنامۍ دپاره هڅې روانې دي. د دغه کسانو پلانونو د شنډولو دپاره باید دوی ډېر ویښ اوسي، بیدار اوسي، موقع ورنکړي چې د اسلامي امارت په خلاف باندې کوم کړنه ترسره کړي. د هغې دپاره ځانګړي کمیسیونونه بېلابېلو ولایتونو کې جوړ شوي دي چې دغه کسانو تصفیه وکړي، پاک کړي، اخطار یې ورکړي. که د چا په لیکو کې هغه کسان نه وي چې په اربکیانو یا په تېر حکومت کې کار صفونو کې یو ځای شوی وي، نو هغوی ته اخطار ورکړي چې بیا به هغوی سره شرعي او قانون هغه د اسلامي امارت د اصولو مطابق چلند کېږي. ځکه ځینې کسان دوی غواړي چې خپل صفونه دغه قمندانان چې ډېر وښیي، ډېر تشکیل لري، نو دوی ویل که ډېر تشکیل لري که لږ تشکیل لري نو باید د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره جدي ګامونه پورته شي. رفیق شیرزاد، د افغانستان په مشرقي کې خصوصا په ننګرهار کې تیرو ورځو کې څه چاودنې وشولې، د داعش حوالې سره داعش د هغې ذمهوارانې هم واخیستې، قبول یې کړی. نو د داعش دا خطره چې کومه ده دا څومره ستا په خیال باندې جدي ده او یا دا په راتلونکي وخت کې طالبانو لپاره د سر در جوړېدی شي؟ وقاص شاه، دا د نن نه تقریبا څو کاله وړاندې اولین ریپورټ زموږ و چې د داعش په دغه د شینوارو په سیمه کې چې سر راښکاره کړ، په هغې موږ ډېر ریپورټونه وکړل. هغوی یو برحاله یو ریډیو جوړه کړه چې په هغې باندې موږ ریپورټونه وکړل. بیا د ناټو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو په دغه راډیو باندې برید ترسره شو چې موږ لا هم ډېر زیات ګواښونه کول. خو له هغې وروسته بیا ولسي خلکو افغان دولت د داعش په خلاف پراخ چانیز عملیات پیل کړل، خو هغې هم دومره جدي نتیجه ورنه کړله. بیا داعش او طالبان په دغو سیمو کې سره ونښتېدل چې تر شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو پورې ورسېدل، ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. طالبانو د دوی په خلاف او ولسي خلکو افغان دولت پراخ عملیات پیل کړل. د داعش ریښې د دغه سیمې نه په مکمل ډول ختمې کړلې. خو دا څو ورځې کېږي چې د ننګرهار په شینوارو او جلال آباد ښار کې هدفي وژنې کوي، سر یې راښکاره کړی دی، چاودنې کوي. نن هم شیبه وړاندې خبر راورسېده چې د جلال آباد ښار د هډې فارم په سیمه کې 4 د مړو جسدونه موندل شوي دي. تېره ورځ هم اخندزاده صاحب په سیمه کې یعنې هډې صاحب هغه د رینګ روډ په سیمه کې تاسو بلد یمې په دغه سیمو کې 4 جسدونه پیدا شوي. د جلال آباد ښار کې هدفي وژنې شوي وي. خو د ننګرهار ولایت د ملت کلتور کوم مطبوعاتي مسؤلین چې دي
هغه د دې په تور دوه کسان هم نیولي چې داعش سره دوی اړیکې لرلې. نو دې یوازې د مشرقي نه د افغانستان ډېری خلک اندېښمن کړي دي چې دلته یو نظام راځي شاله بل مسله را روانه وي او د هغې په خلاف باندې توطیې جوړېږي. دوی د اسلامي امارت ولسي خلک د اسلامي امارت د مشرانو غوښتنه کوي چې داسې د هدفي وژنو بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې بیا خلک دغه تشویشونه چې کوم لري د دې د حل کولو لپاره باید جدي اوسي، ولسونو سره ناستې وکړي چې څنګه وکولی شي د دغه مسایلو مخنیوی وکړي. که چېرته اسلامي امارت دې موضوع له جدي پاملرنه ونه کړي نو د دغه نظام لپاره به یو ډېر غټ دردسر جوړ شي. خو څو ورځې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویل چې داعش دومره نه خطرناک دی او نه دومره لکه تبلیغات چې ورته کېږي، نه دومره نفوذ په دې سیمه کې کولی شي او نه یې کړی. پخوا هم چې نفوذ کړی و دوی ځپلي دي او که بیا هم سر راپورته کړي دوی به یې وځپي. خو اوس اندېښنې ورځ تر بلې د مشرقي په سیمو کې د خلکو سره زیاتېږي، دغه هدفي وژنې چې کومې پیل شوې دي. یو جهان مننه رفیق شیرزاد. ګرانو کتونکو، رفیق شیرزاد موږ ته نیغ په نیغه چې کوم ګراوند صورتحال دی، زمینی حقایق دي، هغې موږ ته بیانول. موږ ځو یوه ورځ دمې ته، دمې نه پس راځو نو د پروګرام نور موضوعاتو باندې خبرې کوو. جی ګرانو کتونکو، دا وخت کې مونږ په کابل کې سینئر صحافي او د TRT ورلډ انټرنیشنل سره وابسته علي مصطفی صاحب، هغې سره به مونږ خبره اتره کوو. هغوی په کابل کې دغه ټول حالات د ډېر نږدې نه ولیدل، د کابل د غورځېدو نه مخکې او بیا د کابل کې چې کله د طالبانو حکومت جوړ شو د امارت اسلامي، نو هغې د ډېر د نږدې نه دغه واقعات دغه حالات هغې ابزرو کړي دي په خپله باندې او هغې عیني شاهد دی. ډېر هغې چې کوم ریپورټینګ کړی دی افغانستان نه، نو هغه هم دی ایکسټینسیو ریپورټینګ کړی دی، هر اړخ هر انګل چې کوم دی د افغان سوسایټي نو هغې کور کړی دی. موږ هم علي مصطفی صاحب سره به خبرې اترې کوو، د هغې نظر به اخلو چې یو میاشت وشوله د حکومت، نو دغه حکومت په کم طرف روان دی. اگر چې دا ډېر لږ عرصه ده یو میاشت، خو چې کوم سمت دی او کوم ډایرکشن دی، نو آیا دا په رایټ ډایرکشن کې د هغې دغه سفر روان دی او که نه؟ السلام علیکم علي مصطفی صاحب. وعلیکم السلام وقار صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می سر. علی مصطفی صاحب بہت بہت شکریہ خیبر نیوز کے ساتھ بات کرنے کا. علی مصطفی صاحب، آپ نے ایک مہینے سے زیادہ عرصہ آپ نے کابل میں گزارا، آپ نے حکومت بنتے ہوئے دیکھا، ایک مہینہ گزر چکا ہے امارت اسلامی کی حکومت بنتے ہوئے. اگرچہ یہ اتنا بڑا عرصہ نہیں، یہ بہت قلیل وقت ہے ایک حکومت کی کارکردگی جانچنے کے لیے، لیکن پھر بھی شروعات آپ کے خیال میں کیسی رہی؟ جو شروعات ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ صحیح سمت میں ہے؟ وقار صاحب، پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایک مہینہ اتنا طویل عرصہ نہیں ہے کسی بھی جگہ کے لیے، نہ صرف افغانستان کے لیے، لیکن اس میں ایک مہینے کے اندر جو آپ نے اور ہم نے دیکھا وہ شاید اس میں کئی سالوں میں اتنی تبدیلیاں نہیں آتی جو ایک ماہ کے اندر آ گئیں افغانستان میں. اور آپ نے حکومت کی بات کی تو جی انہوں نے ایک انٹرم نظام کا اعلان ضرور کیا. تقریباً 2 ہفتے بعد اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے، جب اشرف غنی صاحب کی حکومت وہاں سے بھاگ گئی، اور جو 2 پولز یا آپ کہہ لیں یا 2 انفلوئنشل جو سینٹرز ایمرج ہوئے اس گورنمنٹ کے اندر، ان کے اندر ایک تھا لویا پکتیا اور دوسرا تھا لویا کندہار یا ہیلمند. اور اگر آپ اپنا اس کو پاکستان میں اس کی وہ کریں ریفلیکشن دیکھیں تو ایک سورس آ رہی ہے پشاور سے یا کوڑا خٹک سے یا نوشیرہ سے، اور ایک سورس آ رہی ہے کوئٹہ سے جو کوئٹہ شورا کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ڈفرنسز ہیں کہ ایک طرف آپ کے پشاور میں یا کوڑا خٹک میں حقانی نیٹ ورک یا دارالعلوم حقانیہ جامع موجود ہے، اس سے بڑے لوگ آئے حکومت کے اندر، اور دوسری طرف کوئٹہ شورا سے بڑے لوگ آئے جن کے اندر عبدالغنی برادر صاحب شامل تھے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر جن کا اعلان کیا گیا، ملا حسن اخند وہ بھی اپنا کندہار سے ان کا تعلق، اور ملا یعقوب جو ملا عمر جو فاؤنڈر تھے، کو فاؤنڈر تھے طالبان موومنٹ کے، ان کے صاحبزادے بھی لویا کندہار کی طرف سے ان کی وہ اوپر آئے. اور جو ٹینشن ابھی دیکھی جا رہی ہے وہ انہی 2
पावर सेंटर्स के दरमियान है। एक तरफ है आपके लोया पख्तिया जिसके अंदर हक्कानी नेटवर्क बहुत शमूलियत के अंदर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरी तरफ है आपके पास वो फाइटर्स, वो लोग जिनका कोयटा शूरा से ताल्लुक था, जो कंदहार और हेलमंद के इलाकों से आते हैं, जो इतने सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। तो अभी जो टेंशन चल रही है वो इन दो ग्रुप्स के दरमियान चल रही है। तकरीबन 1 महीने बाद जब से अपना अमरीकी गए और हुकूमत गायब हुई और तालिबान इक़्तिदार में आए एक इंटरिम सेटअप के साथ। अच्छा सही है। अली साहब, तालिबान क़यादत जो कि ज़्यादातर हमने देखा कि उन्होंने मुज़ाकरात किए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, स्पेशली अमेरिकन के साथ उन्होंने माहिदा दस्तखत किया दोहा में। तो अब तालिबान क़यादत और उनकी जो फुट सोल्जर्स है, तो उनकी सोच या थिंकिंग में आपको कोई फ़र्क नज़र आया? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया और हमारी बात भी हो रही थी, वकास साहब आप भी उस वक्त मौजूद थे, कि जब 1996 और 2001 के दरमियान जब तालिबान इक़्तिदार में थे, हुकूमत में थे अफगानिस्तान में, तो उनके पास सिर्फ क्लैशनिकोव थी। अब जो वो इक़्तिदार में है तो उनके पास क्लैशनिकोव या हथियार है अमरीकी M16 राइफल्स है, और साथ में दूसरे हाथ में उनके पास सेल फोन है। तो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज है। इसका ये मतलब नहीं है कि यंग जनरेशन के अंदर भी रेडिकल आइडियाज नहीं पाए जाते। इनफैक्ट जो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे जो रेडिकल आइडियाज है, सबसे जो रेडिकल फोर्स है तालिबान के अंदर, वो उन यंग लोगों का है जिन्होंने जंग लड़ी है। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और ज्यादातर इनका ताल्लुक होता है हक्कानिया नेटवर्क से या पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी कैंप से पले बड़े हुए। जो लोग तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, वो है ज्यादातर ओल्ड जनरेशन। जैसे अब्दुल गनी ब्रादर साहब का आपने जिक्र किया, वो कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा इंक्लूसिविटी हो। लेकिन जो हार्डकोर जो वो लोग हैं जो मदरसों में पढ़े हैं, आइडियोलॉजिकली प्राइम्ड हैं, वो कहते हैं कि जी हमने 20 साल जंग लड़ी है इन लोगों के खिलाफ, जैसे हामिद कारजाई हो गए, अब्दुल्ला हो गए, इनके साथ हम इक़्तिदार में कैसे आए, इनको इक़्तिदार में किस तरह लेके आए। तो ये एक बड़ी एक टेंशन है उन लोगों में जो दोहा प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे, स्तानिक ज़ई साहब या सोहेल शाहीन साहब, वो कहते हैं कि जी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। लेकिन जो रेडिकलाइज्ड और यंग जनरेशन है, स्पेशली जो मदरसों में पढ़ी है बॉर्डर के इस पार भी, उनका ये ख्याल है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इससे बेहतर है कि हम तालिबान मूवमेंट छोड़ ही दें। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है जिसको तालिबान को रिजॉल्व करना होगा, और फिलहाल ये नहीं लग रहा कि वो इस चीज को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा अली मुस्तफ़ा साहब, ये तालिबान लीडरशिप जो उनकी क़यादत है, तो उनमें इख्तिलाफात के हवाले से ख़बरें या र्यूमर्स आ रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, तो इनमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई तालिबान क़यादत के दरमियान कोई इख्तिलाफात हैं? अगर हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, आप हमारी रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं वकास साहब, और हम आपकी रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं, और ये कंसिस्टेंटली हमने ये बात की है जब से अमरीकी गए हैं। 30 अगस्त को अमरीकी गए हैं, 31 अगस्त की सुबह हो गई थी, उस वक्त से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी इनके दरमियान इख्तिलाफात हैं, इनके दरमियान फैक्शंस मौजूद हैं। एक फैक्शन है हक्कानी नेटवर्क का, जिसके अंदर आपके पास पख्तिया की, नंगरहार की, वजीरिस्तान की ट्राइब्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ है आपके पास लोया कंदहार और हेलमंद, जिसके अंदर वो सदर्न जो एरियाज हैं उनकी अपना ज्यादा इक़्तिदार के अंदर वो लोग हैं। इसके अंदर एक और बड़ा एक डिवीजन है। एक तरफ है आपके पास वो तालिबान कमांडर्स या लीडर्स जिनकी शमूलियत या जिनकी सपोर्ट ईरान की तरफ से आती है, दूसरी तरफ आपके पास वो लीडर्स हैं जिनकी सपोर्ट अपना वो फाइंड करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिवीजन है। लेकिन जिस चीज का वो तालिबान मूवमेंट अभी सामना कर रही है, स्पेशली इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से, तो ये डिफरेंसेस एज फार एज द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, उनके मुकाबले में कोई मायने नहीं रखती। जब वो इश्यू जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का और इकोनॉमिक क्राइसिस का, उसको फेस करने में ये सब लोग एक हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनके अंदर दरारें या इनके अंदर डिविजन्स मौजूद नहीं है वकास साहब। अच्छा अली मुस्तफ़ा साहब, दाइश के हवाले से जो बातें आती हैं आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ कुछ धमाके भी हुए थे ईस्टर्न अफगानिस्तान में, तो ये थ्रेट कितनी हकीकी है?
یہ تھریٹ بالکل حقیقی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ چند دن پہلے میری اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہائی ریلیجس لیڈر ہیں, بڑی گورنمنٹس کے ساتھ بھی انوالوڈ ہیں, ان کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن ان کا حقانیہ نیٹ ورک سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ پاکستانی کیا کہتے ہیں ایک ریلیجس لیڈر ہیں, مولانا ہیں, اور ان کا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ جلال الدین حقانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا. وہ 1983 میں سوویت کے خلاف افغانستان جنگ بھی لڑنے کے لیے گئے 11 سال کی عمر میں. اور نام بتائے بغیر میں آپ سے یہ کہہ دوں, واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حقانی نیٹ ورک ابھی اقتدار کے اندر ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک معاہدہ, یعنی حقانی نیٹ ورک کی طرف سے خبر آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو یہ جو مولانا صاحب ہے ہمارے, کہ ڈسپائٹ ہیونگ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز, ایک طرف داعش خراسان ہے سلافی موومنٹ, اور دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان ہے حنفی یا دیوبندی موومنٹس. ڈسپائٹ دس میجر آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ایک آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بٹوین داعش خراسان اینڈ تحریک طالبان پاکستان. صحیح, یہ بہت ہی مختلف چیز کہی گئی, مگر ایک آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین داعش خراسان اینڈ تحریک طالبان پاکستان اکارڈنگ ٹو دس مولانا صاحب ان اسلام آباد, کہ پاکستان میں اٹیکس کیری کیے جائیں. یہ ایک سنگل سورس کی خبر ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ٹرانس نیشنل گروپس ہیں, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, انڈیویجول فائٹرز برانڈ چینج کر سکتے ہیں اپنا, جس سے ان کی اوتھ ہے یا جس سے ان کی شمولیت ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں, تو ایک بہت بڑی تھریٹ ایمرج ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ تحریک طالبان اور تحریک طالبان افغانستان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں تنظیموں کے اندر, دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کے لوگ بھی ایک ہی ہیں, اور یہ بظاہر طور پہ ایک ڈویژن پاکستان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. داعش خراسان کی جہاں تک بات آتی ہے, یہ ہے ایک سلافسٹ گروپ, اس کے اوریجنز ہیں عراق اور سیریا میں, اور یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق جو اسپوکسمین تھے شاہد اللہ شاہد, انہوں نے بھی تحریک طالبان سے جب وہ نکلے یا نکالے گئے تو داعش خراسان کا حصہ بن گئے. تو یہ ایک امپاسبل چیز نہیں ہے. حقیقت کہاں ہے اس کی ہم نہیں جانتے, مگر آپ کے سامنے آپ کے دوست بھی موجود ہیں ننگرہار کے اندر, جلال آباد میں, وہاں پہ اٹیکس جاری ہیں. اس طرف بھی اٹیکس جاری ہیں جو ٹی ٹی پی کلیم کر رہا ہے, اس طرف اٹیکس جاری ہیں جو داعش خراسان کلیم کر رہا ہے ایک طرف پہ, اور دوسری طرف تحریک طالبان افغانستان جو ہے یا IEA اسلامک ایمریٹ آف افغانستان, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پہ داعش خراسان کے ISKP کے لوگ مار رہے ہیں ننگرہار میں, جلال آباد میں. تو یہ چیز شروع ہے اور یہ آگے بڑھ بھی سکتی ہے, کیونکہ یہ نہیں پتا کون کس کے ساتھ فی الحال موجود ہے. صحیح. علی صاحب, یہ جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ یا NPR کے حوالے سے یا پنشیر موومنٹ یا ریزسٹنس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہاں پہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا, تو اس کی کیا مستقبل ہے؟ آپ اس ریزسٹنس کو آپ مستقبل قریب میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں. یہ پیسے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی اپوزیشن سے, ان کے پاس لنڈسی گرام کی سپورٹ ہے, ان کو فرانس کی سپورٹ ہے, ان کو کینیڈا کی سپورٹ ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. احمد شاہ مسعود کے بیٹے تو ضرور ہوں گے. احمد شاہ مسعود ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی کیرزمیٹک لیڈر سمجھے جاتے تھے پنشیری ریزسٹنس کے, نارتھرن لائنز کے, لیکن ان کے بیٹے کی جو پرفارمنس تھی وہ جو ہم نے دیکھا کچھ ہفتوں کے دوران, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ اور امراللہ صالح, پھر اب خبریں آ رہی ہیں انٹرسیپٹ کے اندر بھی آئی کہ وہ بھاگ چکے ہیں پنچیر ویلی سے. ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے وداؤٹ انٹرنیشنل اسسٹنس, لیکن اس کا یہ کہنا نہیں ہے کہ there isn't resistance to the Taliban movement in Afghanistan. 20 سال تک یہ ریزسٹنس موومنٹ بڑھتی رہی امریکی شیڈو کے اندر, ہندوستان کے شیڈو کے اندر, اور اس کا بہت نقصان بھی ہوا جو ہم نے دیکھا. جنگ بھی ہوئی اپنا حال ہی میں پنشیر کے اندر, جو آپ نے بھی دیکھی, رپورٹ بھی کی اس کے اوپر, مگر فی الحال وداؤٹ امریکن سپورٹ بنیادی طور پہ افغانستان میں as far as the militarily کوئی اسٹرینتھ کی بات ہے تو وہ موجود نہیں ہے. وقاص صاحب, اچھا علی بھائی, یہ آپ نے کابل میں بہت ٹائم گزارا, بلکہ پورے افغانستان آپ نے وزٹ کیا, تو اکثریت یا عوام کی رائے کیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے, یعنی امارت اسلامی کے حوالے سے؟ وقاص صاحب, میں نے افغانستان میں اتنا سفر نہیں کیا جتنا آپ نے کیا ہوا ہے. آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہوں گے. نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کابل فال سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے پورے بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں, آپ نے بہت ایکسٹینسو رپورٹنگ کی ہے,
تو آپ کی جو رائے ہے وہ تو میرے لیے مقدم ہے. تو آپ کے خیال میں جو بڑی مہربانی آپ کی، مگر میں آپ کو مختصر طور پہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں اسپیشلی پشتون بیلٹ کے اندر یا پشتون سپیکنگ بیلٹ کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو طالبان کی سپورٹ ملے گی، اسپیشلی ان ایریاز کے اندر جہاں پہ امریکی یا افغان پراکسیز نے حملے کیے یا وہاں پہ قتل و غیرت ہوئی، تو آپ کو ان کی سپورٹ ملے گی. لیکن اگر آپ ان ایریاز میں جائیں جہاں پہ ANDSCF کا زیادہ وہ تھا یا جہاں پہ افغان حکومت کی زیادہ وہ تھی انفلوئنس تھا، تو وہاں پہ آپ کو افغان طالبان مخالف عناصر بھی پائے جائیں گے. تو ایک مکس بیگ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طالبان جیسے آپ جانتے ہیں یا افغانستان ایک بہت ہی قبائلی سوسائٹی ہے. طالبان ایک قبائلی مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں اور ان کے اندر پشتون نیشنلزم کا بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے. پشتون ولی ان کا کوڈ ہے جس کے اندر کسی کا قتل کرنا ریونج میں یا ان چیزوں کے اندر عام چیز ہے. انفیکٹ جرگوں کے اندر بھی حملے ہوتے ہیں ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے. اگر آپ شہروں میں جائیں جہاں پہ تاجک انفلوئنس زیادہ ہے یا مائنورٹیز کا انفلوئنس زیادہ ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ طالبان کو نامنظور کرتے ہیں، ان کو طالبان بالکل پسند نہیں ہے. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک اربن رورل ڈیوائڈ موجود ہے. لیکن ابھی فی الحال جو طالبان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گورننس پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو بھی ہمارے مخالف ہیں ان سب کو ایمنسٹی دیتے ہیں. یہاں تک کہ ملا یعقوب نے کہا ہے کہ ریونج کلنگز ہوئی ہیں وہاں پہ، لیکن انہیں ڈسپلن کی ضرورت ہے. اور یہ آگے جا کے بہت ہی بڑا ایشو ہوگا کہ ایک قبائلی انسرجنسی کو، ایک پشتون سینٹرک انسرجنسی کو ایک نیشنل موومنٹ میں کس طرح تبدیل کیا جائے. طالبان کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایکٹنگ جو ڈیفنس منسٹر ہے، ایکٹنگ آرمی چیف جو ہے مولوی فسی، قاری فسی، وہ ایک تاجک ہیں. سیکنڈ راؤنڈ کے اندر انہوں نے اور لوگوں کو بھی اندر شمولیت کرنے کی کوشش کی، ہزاراس کو، ازبیکس کو اور تاجکس کو. لیکن کیا یہ وہ سٹینڈرڈ میٹ کرتی ہے؟ کیا یہ ان کے جو مخالف ہیں ان کے کنسرنز کو ختم کر سکتی ہے؟ اس کا جواب فی الحال ہمارے پاس نہیں. آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا وقاص صاحب. اچھا سر، لاسٹ کویسچن ہے، افغان حکومت کو درپیش جو چیلنجز ہیں یا عام افغان سٹیزن جو شہری ہے، تو ان کے مسائل کے حوالے سے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ آئندہ کچھ وقت تک جاری رہے گی اور اب بلکہ زیادہ دیر تک رہ سکتی ہیں؟ جیسے آپ جانتے ہیں وقاص صاحب، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے افغانستان کی وہ بہت ہی خراب ہے. امریکہ نے، ورلڈ بینک نے تقریباً $10 ارب افغانستان کی جو فارن ایکسچینج ریزرو سے، فارن کرنسی ریزرو سے، تقریباً تمام فارن ایکسچینج ریزروز وہ فریز کر لیے ہیں. سینکشنز ان کے اوپر موجود ہیں. اکنامکلی 20,000 افغانی یا $200 یعنی تقریباً $18,000 افغانی سے کم آپ ہفتے میں اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے. تو یہ بہت پریشرز ہیں. اس کے اندر بزنس کا بہت برا حال ہے. کسی سے ہی بات کریں آپ، بزنس کے اونرز وہاں پہ اپنے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ پیسے نہیں نکال سکتے. ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز موجود نہیں ہیں. لوگ اپنے گھروں سے سامان بیچ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑے بہت پیسے اپنے ہاتھ میں ملیں جس سے وہ اپنا روٹی یا راشن چلا سکیں. تو ایک بہت ہی غمگیر صورتحال ہے افغانستان میں معاشی طور پہ. اس وقت لوگوں کے پاس فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر طالبان کے پاس کوئی پیسے نہیں آتے جلد از جلد یا ڈیلے ہوتی ہے ان کو ریونیو سورسز شروع کرنے میں، تو یہ ایک بہت بڑی کرائسس ہو سکتی ہے طالبان کے لیے. ہیومینیٹیرین کرائسس تو موجود ہے، لیکن اگر لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ روڈوں پہ نکل آئیں گے. اور پھر کیا طالبان کریں گے؟ گولیاں چلائیں گے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو طالبان خود بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. قطر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کو پیسے دے سکیں. لیکن کو یہ پیسے ملیں گے؟ اس کے اوپر طالبان کی اپنی کارکردگی پھر بھی مبنی ہوگی یہ چیز کہ طالبان ریکگنیشن، انکلوسیو گورنمنٹ، ان سب چیزوں کے اوپر، ویمنز رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. ایک طرف تو انسکانی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمیں فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں افغانستان کے جو فروزن کیے ہیں امریکہ نے، وہ لیوریج کے طور پہ ہمارے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے 20 سال آپ کے ساتھ جنگ لڑی، اور اب اگر آپ کی توقع ہے کہ ہم $10 ارب کے لیے اپنی پوزیشن چینج کر لیں گے یا آپ سے کمپرومائز کریں گے، تو امریکہ کی یہ غلط فہمی ہوگی. لیکن حقیقتاً جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ایک بڑا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے طالبان کے لیے. تو ایک بہت ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ طالبان کے لیے، اور کیا اسے وہ بیلنس کر پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر کی بھی سینٹیمنٹس ہیں، لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کمپرومائز، لیکن جو باہر ریالٹیز ہیں جو شاید ان کو کمپرومائز کرنا پڑے.
क्या वो कर पाएंगे कि नहीं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं, आपके पास शायद हो वकास साहब। नहीं, मेरे पास भी नहीं। अली मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया खैबर न्यूज़ के साथ बात करने का। ग्रांड कोतुन को अली मुस्तफ़ा सीनियर सहाफ़ी द TRT वर्ल्ड इंटरनेशनल हवी सहाफ़ी او په افغانستان کې ډېر زیات وخت تیر کو او دغه چې کوم حالات دي دا ډېر د نږدې نه وکتل او دغه رایې دغه چې کوم انالیسیزونه هغه مونږ ضروري ګڼو چې هغه مونږ تاسو سره شیر کوو. مونږ یو شان دمې ته دمې نه پس راځو نو د پروګرام نور موضوعاتو باندې خبرې کوو. جی ګرانو کتونکو، دا وخت کې مونږ ځو کابل ته. په کابل کې سینر صحافي د افغانستان طلوع نیوز سره وابسته عبدالحق عمري صاحب چا چې نه یوازې په افغانستان کې دغه چې کوم تیرو کلونو کې کوم دغه جنګ دی نه کتل کېږي، پاکستان کې هم دی ډېر وخت تیر کړی دی او د دې ریجن د حالاتو نه باخبر صحافي دی، جوړ نظر لري په دې ټولو واقعاتو حالاتو باندې. موږ به هغې سره مرکه کوو، د هغې نظر باخلو چې کوم د یو میاشت حکومت تیر شو نو څه قسمه حکومت راغی په افغانستان کې، د خلکو چې کوم مسایل دي نو هغه حل شو او راتلونکي وخت کې کم چیلنجز دي. عمري صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره مننه. ډیره مننه عمري صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکړو. یو جهان مننه. عمري صاحب د چې کوم حکومت جوړ شوی دی د امارت اسلامي د یو میاشت نه سیوا وخت وشو نو تاسو څنګه ګڼئ چې دغه حکومت روان دی؟ د دې نه مخکې هم تاسو حکومتونه د افغانستان کې کتلي دي، د هغې کارونه تاسو کتلي دي، نو په دې حکومت او د هغې حکومت په کارونو کې یا په چارو کې څه تاسو ته فرق په نظر راځي؟ ډیره مننه. لومړی سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل پخوانی حکومت کې تاسو دا پخوانی حکومت هم لیدلی او اوسنی حکومت هم تاسو ولیده، نو واضح فرق څه دی؟ ځکه چې پخوانی نظام چې هغه یو جوړ نظام و، په هغې کې ادارې چې وي هغه فعالې وي، هلته تجارت چې هغه روان و، د افغانستان سره نړیوالې مرستې په هغه وخت کې زیاتې وي، هلته پولیس منظم و، فوج منظم و، هر څه و. او د 15 اګست نه وروسته تاسو ولیدل چې د افغانستان هر څه وپاشل شول او دلته بل څوک یا هم طالبان دلته واک ته ورسېدل، نو د هغه سره د پخواني حکومت چې کومې اساسي وي، خصوصا امنیتي ادارې وي او نور سوداګریزه راکړه ورکړه وه او د نړۍ سره چې کومې اړیکې وي، نور په بېلابېلو بحثونو کې هلته د محصلین زده کوونکي هغه د ښوونځیو په لور باندې تلل، هلته یو مېرمنې کولی شول چې هغه په اداراتو کې کار وکړي. نو فرق هغه هر څه د لاس ووتل. اوس موږ وینو چې د طالبانو د راتګ سره د واضح خبره ده چې خپل قوانین، خپل فکر او د خپل د حکومت لکه طرز لري، نو دوی په خپل طرز سره لکه په مخ روان دي او اوس مهال چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او تقریبا تر زرګونو پورې خلک چې دي هغه دولتي کارمندانو چې هغوی ته هره میاشت حکومت پیسې ورکول، معاشات یې ورکول، هغوی خپل ژوند په هغه معاشاتو باندې تېراوه. خو اوس موږ وینو چې د مامورینو لپاره یوه میاشت په تېرېدو سره معاش نه دی ورکړل شوی او همداسې ادارو کې چې مخکې مېرمنو کار کوو تر اوسه پورې مېرمنو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. همداسې د امنیتي لحاظ باندې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تېره ورځ د ملا برادر په مشرۍ باندې یو کمیټه جوړه شوه تر څو د کابل امنیت کې خوندي کړي. نو د وخت په تېرېدو سره که څه هم طالبان وایي چې دا هر څه به دغه مشکلات به حل شي، خو دا اوس مهال افغانان چې دي هغه په یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. ښه عبدالحق عمري صاحب، چې کوم ادارې دي لکه سکولونه دي، کالجونه دي، پوهنتون یعنې یونیورسټۍ دي، دغه بیا په صحت کې ډاکټران دي، نرسانې دي، نور ادارې دي د افغانستان د حکومت، نو هغې ته خلک چې کوم زاړه مامورین نو هغه راځي که هغه نه راځي، نو آیا د هغې په ځای باندې نوي مامورین اخیستې شوي دي؟ ځکه چې که خلک نه راځي نو بیا خو د خلکو چې کوم خدمات دي خلکو ته نو هغه نه ترسره کېږي. نو څه صورتحال دی تاسو په خیال باندې؟ آیا په ضروري تعداد کې دغه مامورین شته چې د خلکو دغه مسایل د روزمره د امروزه چې کوم ژوند مسایل دي چې حل کړي؟ ګورئ، موږ چې کوم معلومات لرو د ولایتونو څخه په مرکز کې
که څه هم طالبان د ډاکټرانو سره یا کوم د روغتونونو کارکوونکي چې دي یا په سي بخش کې عموما د دوی سره کوم ستونزه او مشکل تر اوسه نه دی تېر شوی، هغوی ورته اجازه ورکړې ده تر څو دوی خپلو دندو ته لاړ شي، دوی په هسپتالونو کې کلینیکونو کې خپلې د دندې اجرا کړي. خو دلته موږ وینو چې د صحت په بخش کې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د صحت د برخې مسؤلین چې د هغې مشر څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و. اوس د صحت په بخش کې که چېرې موږ یو مثال ورکړو، پخوا هلته مرستې وي، کومکونه وو، د کوم کلینیکونه چې وو په هر ولایت وو، په هر ولسوالۍ کې هغه فعالیت درلوده، هلته ډاکټرانو کار کوو، که هغه ښځینه دي که هغه نارینه دي. خو د اقتصادي مشکلاتو سره لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان پیسې کنګال شوي دي او دلته طالبان دومره نشي کولی چې د خپل اړخ څخه ډاکټرانو ته یا ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو ته دوی معاشات ورکړي او هغه مرستې چې پخوا نړیوالو کولې د روغتیا په برخه کې هغه اوس بندي شوي دي. نو د همدې سره که څه هم ډاکټران یا ښځینه ډاکټران کار ته راتلو اجازه لري، خو اوس اقتصادي مشکل راغلی دی، کلینیکونه بند شوي دي، په روغتونونو کې دوا نشته دی، اکسیجن نشته دی. نو ډېر شمېر کې ډاکټرانې چې دي هغه دې ته مجبور شوي دي چې هغوی دغه اقتصادي مشکل له امله خپلې وظیفې پرېږدي، ځکه چې دوی ته معاشات دي ورکړل شوي دا څو میاشتې. نو همداسې لکه نورې برخې چې پخوا به نجونې ښوونځیو ته تللې، همداسې پوهنتونونو ته تللې چې په زرګونو نجونې دا راځي. نو اوسه پورې دوی خو طالبانو ویلي چې دوی به خپل یو لایحه عمل یا یو تګلاره جوړوي او تر څو د هغه نه وروسته دوی نجونو ته ښوونځیو ته او همداسې پوهنتونونو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي. خو اوس مهال موږ وینو چې تعلیمي کال دی او دغسې یو وضعیت سره نو دلته د زده کوونکو محصلینو وخت چې دی هغه ضایع کېږي، نو هغه د دې لامل کېږي چې دوی د ښوونځیو څخه او د پوهنتونونو څخه پاتې شي. عبدالله قمري صاحب، د کابینې غونډه داسې نه ښکاري کېږي چې ګنې د کابینې غونډه کېږي یا داسې مجلسونه کېږي د وزارتونو. نو ستاسو په خیال باندې آیا دا د دې چې کوم وزیران دي نو دا نوي دي په هغه سیسټم باندې یا په کار په چارو باندې لا نه پوهېږي، نه دي بلد، که نه ستاسو په خیال باندې نور څه وجوهات دي؟ داسې نه ښکارېږي، د حالت داسې ساړه غونډه ښکاري لکه چې حکومت نوی جوړ شي نو دا خو ډېر زیاته ګرمه ګرمایي او ډېر زیات غونډې کېږي، مجلسونه کېږي، هغه شان نه ښکاري. که ستاسو څه نظر دی؟ ګورئ، یو ښه مثال لکه څنګه چې په یو حکومتدارۍ کې دا لازم دي چې یو حکومت خپلو اتباعو ته د پاسپورټ برخه کې د هغوی د تذکیرو په برخه کې هغه ادارې باید لکه فعالې وساتي. خو موږ وینو چې دغه ادارې تر اوسه پورې نه دي فعال شوي، که څه هم طالبانو لخوا د دغو ادارو لپاره مسؤلین ټاکل شوي دي. همداسې یو مشکل بل دا دی چې اکثره دولتي کارکوونکي چې دي هغه پخواني حکومت اکثره دغه مامورین چې دي هغوی نه دي حاضر شوي چې خپلو دندو ته راشي. دا یو غټ مشکل دی د طالبانو لپاره چې هغه ځایونه چې هغه دا اوس خالي شوي دي که په دولتي ادارو کې د هغې ډکول او په هغه کې نور کسان ګمارنه هغه وخت غواړي او زاړه کارمندانو د نه راتګ د دې لامل شوی چې د دولتي ادارو کارونه چې دي هغه د ځان او خنډ سره مخامخ دي. که څه هم طالبان حوزو امرین، امنیتي مسؤلین په ښارو په نورو په ځایونو کې مسؤلین ټاکلي دي، خو بیا هم هغه پخوا په شان باندې چې په یو حوزه کې، په یو وزارت کې، په یو ریاست کې څومره کسانو مامورینو چې هلته به حضور درلوده، هغوی به خلکو ته کارونه کول. دغه سیستم چې دی هغه لږ سلو روان دی، سست دی او خلک یې هم له ګډو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دوی کوشش کوي چې دوی دغه کومه سرپرست کابینه چې اعلان کړله د دې هدف دا و د دوی پر وینا باندې چې دغه دولتي ادارې چې دي هغه فعالې وساتل شي. خو د ادارو لپاره دغه سیستم واضح خبره ده چې د طالبانو لپاره دغه سیستم یو څه نوی دی او د دې چلول چې دي د دوی لپاره دوی ته وخت پکار دی او هغه زاړه مامورین چې که چېرې اداراتو ته را نه شي نو دا به یو ډېر غټ جنجال وي چې دا په راتلونکي کې که چېرې دغسې ادامه پیدا کړي
نو د خلکو کارونه چې اوس مهال لکه په ټپه ولاړ دي دا به خلک له ډېرو مشکلاتو د هغه سره مخامخ کړي. یو ښه مثال یې موږ د بانکونو لرو. په بانکونو کې خلک ولاړ دي، هلته پیسې نشته دی، بانکونه پیسې خلکو ته نه ورکوي. نو دا هغه ستونزې او مشکلات دي چې په ورته نورو اداراتو کې هم شته دي. ها عبدالله قمري صاحب چې کوم اکثریت عوام دي، د عوامو اکثریت ته، نو هغوی د دغه نوي نظام په حوالې سره څه وایي؟ آیا هغوی د دې نه خوشحاله دي که نه؟ تاسو وایئ چې د نوي نظام سره د هغې مشکلات نور هم سیوای شوي دي. ګورئ خلک امنیت یو ډېره لوی مسله وه، خصوصا د افغانانو لپاره بیا په کابل کې که څه هم امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله باندې پېښې کمې شوي دي او پخوا چې څومره د امنیت ضد پېښې مخې ته راتلې، ناامني وه یا نور د جنایي پېښې چې کېدلې، په هغه کې لکه زیات کنټرول راغلی، لکه دومره پېښې دومره د پخوا په پرتله باندې وضعیت ښه شوی دی. خو د خلکو وضعیت د اقتصادي پلوه او د کاري له پلوه خلک بېکاره شوي دي. نو خلک دا اوس د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ګرځي چې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. در حال امنیت هم شته دی، خو د خلکو لپاره کار نشته دی. اقتصادي پروژې چې پخوا په مخ روانې وي هغه ولاړې دي. خلکو چې په اداراتو کې کار کاوه هغه دا اوس یا د ویرې نه ځي یا کوم بل مشکل لري. هغه کومې مېرمنې چې په زرګونو مېرمنې کېدلې په دولتي اداراتو کې کار کول هغه بېکاره شوي دي. نو خلک دا اوس سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو موږ دا اوس وینو چې د امنیت په پرتله باندې د اقتصادي مشکل چې خلک ورسره مخامخ دي دا د خلکو لپاره یو ډېر ستونزمن دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو جهان مننه عبدالله قمري صاحب. ګرانو کتونکو، عبدالله قمري صاحب د کابل نه نیغ په نیغ باندې موږ سره سینیر صحافي او په دغه ټولو معاملاتو باندې ډېر ژور نظر لرونکی صحافي. جی ګرانو کتونکو، زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېد. موږ کوشش وکړو چې د افغانستان نه تاسو لپاره تازه صورتحال په هغې باندې تازه راپورونه تاسو ته موږ وړو. دغه شان چې کوم صحافیان په افغانستان کې په کابل یا په نورو مختلفو ښارونو کې ولایتونو کې هغوی دغلته فعالیت کوي، ریپورټینګ کوي، چې د هغوی انالیسز یا د هغې تجزیه هم موږ تاسو سره شریکه کړو. بل افغانستان کې چې کوم مسایل دي عامو خلکو ته یا حکومت ته راپېښ چیلنجونه دي، په هغې باندې هم موږ کوشش وکړو چې د هغې هم احاطه وکړو. زموږ به دغه کوشش جاري وي او موږ به د چې کوم ځینې مسایل، ځینې سوالونه هغه موږ په دې پروګرام کې ونشو کولی چې هغې باندې موږ تاسو لپاره څه خاطرخوا مواد راجمع کړو. د وخت د کمي د وجې نه نو موږ کوشش کوو چې په راتلونکي پروګرام کې دغه ټول سوالونه ته موږ جوابونه ووایو او کوشش وکړو چې تاسو ته د افغانستان بر وخت او حقیقي معلومات راوړو. تر بیا الله پامان.